بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم د پیښور سنټر نه نیغ پنیغه زیم فوزیه بخاری او ما سره ملګرتیا کوي انجینیر ارسلان خان. چې کله موږ کتونکو تاسو په ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به خوشحال به د زم د ټولو ملګرو تاسو لپاره دعای او څنګه تاسو ته پته ده چې موږ تاسو لپاره روزانه په دې خبرونو کې مختلف شخصیات چې دي هغه تاسو مخ راولو. کوشش زموږ دی چې سداسې ګټور خلک تاسو مخې ته راولو چې دغې نه ډیر څه زده کړه چې دا هغه موږ موکو او څه معلومات چې دی هغه تاسو لم درکو. هر یو هغه شخصیت چې هغه په خپل پروفیشن کې یو کمال ته رسیدلی وي موږ هم داسې خلک تاسو مخ راولو. نن هم موږ سره په سټوډیو کې ډیر خوږ درون ملمه چې دی هغه موجود دی او هغه سره به بشماره خبرې اترې کېږي اسپیشلی د یوت په حواله باندې. نو پروګرام ته تاسو ناستو سه د ملمه پیژنګلو به تاسو سره ارسلان کوي. جی بالکل قدرمنو کتونکو څنګه تاسو سره فوزي ویل چې زموږ سره یو ځوان موجود دی د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي جی او د خیبر پښتونخوا ټایم په خصوصي خبرونه کې چې تاسو ګورئ چې هغه سره یو خاص ډسکشن زموږ کېږي د ځوانانو حواله سره د یوت امپاورمنت حواله سره د زنانو د امپاورمنت حواله سره پیغلو امپاورمنت حواله سره دا ټول باز خاص پکې کېږي. تاسو مینس کې نه هلو کېږي اکثر تاسو د پی ټی وی نېشنل په سکرین باندې هم ګورئ او موږ چې کله خبرونه دا غو سره اکثر ختميږي موږ دا خبره کوو چې بیا هم زموږ سوالونو پوښتنې زیاتی پاتې شوې. نو هغه نن بیا موږ تکلیف ورکړی جی زموږ سره خبرونه کې شریک او شامل لیجی محمد بلال سیټي څوک چې سوشل اکټیویسټ جی د ځوانانو لپاره هلې ځلې کوي هغه د خبرونه کې هر کله وایو. ډیره مننه بلال تاسو راغله. بلال د ټولو نمخ کې خو کلک شانتي تاسو خپل ځان معرفي کې موږ سره بیا د شماره زموږ دی وخت کې خلک ناستي چې غیبا تاسو نه پیژني نو له شانتي د خپل ځان متعلق موږ ته وایي. جی زه تاسو تعلق او ایجوکیشن او دا ټولرز زه جی د پاکستان ډیولپمنٹ فاونډیشن چیرمن یم او زه چې کله د 12 کالو نو ما د اداره شروع کړې و او په دې نیت باندې چې مونږ په دې کې چې کوم غریبانان خلک دي د تعلیم زیور سره راسته کوو. د کې بیا مونږ ټولو کې ډومبه ما خپل ایجوکیشن چې کوم دی هغه فشار ماډل سکول نه وکړو. بیا ایډورډز کالج نه ما ایم ای انګلیش وکړو او وز انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد نه ایم فل کوم په انګریزي ادب کې او د نه علاوه زه د هریپور یونیورسيټي کې د انګلیش ډپارټمنټ کې لیکچرر یم او زماري ریسنټلی الته زما ریکروټمنټ شوه دی او بس دا زما انټروډکشن دی. زه د سره سره ما یو 15 میاشتې اپټاباد کې یو سکول او هغه ز اډمنسټریټر هم پاتې شوی یم او د احساس چې کوم ایجوکیشن سکالرشپ پروګرام دی د کوم ز ممبر یم او د نه علاوه نورم چې کوم مردان وومن چیمبر کامرس کې ز ایڈوایزر ټو پریزیډنټ پاتې شوی یم او خزه د کاروبار طرف ته راوستو لپاره. سما اسی جی صح څنګه چې موږ په اول کې وړاندې دا کې ویل چې ځوان دی جی او لیس زموږ سره ډیر زیات دغه د تعارف لوی دی تاسو نو بیا هم دغه د تعارف پښتنه وکړه خو زما په خیال وسم ډیره خبرې تاسو پروفایل کې لا پاتې دي تاسو خو د خیر خګړي ډیر زیات کارونه کړیم دي ډیر اکټیویټیز تاسو انیشیټ کړیم دي هغه تاسو ارګنایز کوئ هم سس داسې اکټیویټیز چې وي دي او بل د ځوان په حیثیت سره کم داسې سوچو چې تاسو دغه طرف ته ورلې دغه کارون طرف ته. زه خو کله کله خپل ملګرو ته دغه وایم چې مونږ خو خوش قسمت وو چې زمونږ والدین یو ښه فیملی وه او زمونږ پیرنټس مونږ باندې انویسټمنټ کولو او تعلیم را لخرا کولو. خو د دنیا کې بعض خلک داسې وي چې هغه والدین خو غواړي چې خپل بچو ته هر سہولت ورسوي خو هغې دپاره دا لکه ګرانه یې نشي کولی. نو زما مور خپلم چونکې ایجوکیشن سره دغه تعلق او سرکاري سکول او نو الته به ما پریکټیکلی کتل چې د خلکو حالات ډیر خراب یا لکه یو پنسل پورې نشي افورډ کولی کاپي پورې نشي نو هغه ځای نه یو موټیویشن او ما خو جی سوچ نه و چې لکه دا به دومره غټ لیول باندې لاړ شي. ما خو مونږ خو ډېر وړو کې سوچ کړی چې پنسل کاپي به خلکو ته رسو. مونږ چې کله خپل پلانې سکالرشپ ورکړو پرویز خټک صاحب هغه ټایم وزیر اعلی او هغه د لاسونو نه مونږ ورکړو. زه د بنظیر یونیورسيټي کې خپل سټاف سره ناستم زما چې کوم د ادارې سټاف وو دی ماته وی چې یو جنید او هغه سکالرشپ ورکول دي هغه فیس کې هیلپ ته نو مورته وی څومره دی هغه ماته وی 17000 نو ما د پر یقین ځکه هغه ټایم زما 17 ایج نو 17000 ما د پر ډېر ګران وی مطلب ارینج کول خو یقینو کې هغه لمونږ هغه ټایم سره د 3 ورځو کې د 3 سیمستر فیس ارینج کو. صحیح.
بیا هغه وایس چانسلر ته پته ولګېده نو هغې وی چې دا زمونږ فاونډیشن دی د نو هغه کې به دا سکالرشپ دي ته په سټیج میلاویږي صحیح چې دا د دې یوت چې کوم دا ارینج کوي هغې ته موټیویشن وشي هغې ته نو مونږ هسې سوچ نه و کړی چې دا به دومره هر څه وشي خو ما خیال چې الله تعالی نیت ته ګوري او بیا بلال او تاسو سم په ورکوټ ایج کې او بالکل تاسو ینګ یې ماشاءالله الله تعالی تاسو له عمر ژوند ډېر درکړي چې دا تاسو دا کارونه چې کوم هلې ځلې د خلکو دپاره کوي او د نیکۍ کارونه دي یو طرف ته هغه یوت دی زمونږ چې کوم ستاسو په شان د سوسایټي دپاره د سوسایټي د پرمختګ دپاره پوزیټیویټي لري ښه سوچ لري او ښه کارونه کوي بل طرف ته بیا موږ داسې ځوان کولم ګورو ډېر په بخښنې سره چې هغې مختلف نورو نشو کې یا د ایجوکیشن هغې بهر دی یا د هغې منټلیټي چې کوم ده هغه نورو ډېرو ځایونو کې انوالوډ دی یا انګیج دی چې کومه نه ده پکار د داسې خلکو دپاره ستاسو څه سوچ ته دی چې هغې دی په صحیح ټریک باندې راولي یا تاسو څه ایفرټس کړي وي د دې لپاره دی کې ګورې یوت بلیم کول خو غلطه خبره ده صحیح لکه اوس یو سیس په تعلیمي اداره کې دننه موجود دی لکه د نشې خبره ده نو چې نشه په تعلیمي اداره کې دننه ملاویږي نو بیا یوت نه ګیله نه دی کول پکار ځوان خو چې تاسو په کومه لاره بوځئ به هغې باندې روانېږي زه په دې باندې یو سینیر افسر سره ناست وم نو ما هغه ته ګیله کوله چې زموږ ځوانان هغه ماته وی چې ته یو ځوان ته ووایه چې بهی ته نشه وکړو تاله به خوب نه درځي او ته به ټوله شپه سټډي کوې ابه ولې نه کوي او چې یو ځل وکړې بیا عادت شي نو دې باندې کار کولو هده پورې چې کومه خبره ده نو په دې باندې خو ایز ا ینګ پیپل چې مونږ څومره کار کړی دی شاید چې دومره بل ځوان نه یې کړی مونږ ډېر لکه ابرپټلی او ډېر بلنټلی مونږ ادارو ته ولیکل چې دې ځکه دا پکار د چې سټاپ شي دا وشي او هغې باندې دارو ایکشن هم واغوښتو مونږ اوس هم ورسره رابطه کیو لکه ANF DG ANF ته ما ډایرکټ اپروچ وکړو مونږ لاړو کېناستو ورسره دلته پېښور چې کوم ANF دی هغې سره مونږ اوس وروستو ورځو کې ما وکتل چې زه میبي زما هغه پبلک پروفایل باندې خلکو کتلی هم وي زما اکسیډنټ شوی و نو زه ما سره ګاډی نه و نو زه دا BRT سټاپ باندې ولاړم ما زما پک کولو له څوک راتلل زما فرینډ راتلو نو د BRT سټاپ سر ته یو سړی ناست دی هغه نشه کوي سکي یا وټ ایور اور هغه سره بیگ باندې یو سکول چوټي شوې ده اور هغه سکول ایج 9 10 یا فرست ایئر سیکنډ ایئر ماشومان ټول تیریږي هغه لګیا دي نو ما هغه ځای کې فوټوګراف واغوښتو او ما IG ته واتساپ کو ما نورو خلکو اکشن هم پې واغوښتی شو لکه دا ویل هم غلط دي چې اکشن پې نه اغوښتلی کېږي خلک اکشن نه واخلي خبره خاص وکړه که نه سیسټمز کې به ټیک دی چې خلک به کوشش کوي هم په ډېرو ځایونو کې به موږ ته ویکنیسز هم ښکاري خو دې نه علاوه چې دا خاص تاسو ګورئ اوس به تاسو ډېر خلک ګوري که نه ځوانان به تاسو ګوري پیغلې به تاسو ګوري موږ خو خپل هم یو سوچ بیلډ کېدل ضرورت دی چې لکه چې موږ ګورو د خلکو ته او د هغو هغه حالات هم ګورو چې دا څومره زیات زموږ ځوانان چې کوم دي هغو ته څومره نقصان رسوي تاسو دې حوالې سره چې موږ خپل سوچ څنګه د ځوانان چې کوم دي دې ټایم کې هغوی خپل سوچ جوړول پکار دي او رول سپلی کولی شي دې حوالې سره زه کله خپل سټوډنټ سره ګپ شپ لګوم که نه دې باندې نو زه خپل سټوډنټس ته وایم چې لکه ته دا وایې چې زه سګریټس کم نو زه یا زه نشه کوم زه صرف خپل ځان ته نقصان رسوم نو دا سوچ هم غلط دی لکه یو نشه کې نقصان صرف نشهی ته نه رسي اوس لکه زه لاره کې تیریږم او ما سره یو نشه والا کس تیر شي او زه هغه سموک انهیل کم او زه پیسیو سموکر شم حالانکه ما کله پوره ژوند کې سموکینګ نه دی کړی آی بیکم پیسیو سموکر اینڈ آی آلسو دا مورلی هم ساوند نه دی ٹھیک ده دا مورلی دا مونږ کم سړی چې کم دی هغه ته مونږ نقصان رسو اکنامیکلی لکه اوس داسې ځوان چې هغه سره پیسې نه وي دا غوښتوله ابه یا چا نه پیسې پټوي یا بس مور پلار نه به پیسې پټوي یا به د مور پلار پیسې به اخلي یو څه دپاره لګوي په دې کار باندې مورلی دا ساوند نه دی ایتیکلی دا ټیک نه دی بیا اکنامیکلی لاس تاسو وګورئ چې لکه یو سګرټ اوس ماته نه ده پته په 100 به که 50 روپۍ باندې مې وایي دروازې ته یو بای 10 اٹ مینس 50 and 50 into 30 it's a considerable amount I think 1500 why not use it for some positive purpose بلال دا راته ووایه چې کله موږ د یوت خبرې کوو نو دغې د مسایلو خبرې راځي دغې پرابلمز دي چېرته چې نشه چې کوم دا نو هغه یو ډېره غټه مسله ده پکې تاسو وایئ چې هغه ډېرې خبرې تاسو په نښه کړې هم دي او په هغې باندې ایکشن هم اخیستلی شوی دی خو تاسو د یو استاد هم درجه لرئ لیکچرر یې تاسو څه ګڼئ تاسو زموږ چې کوم یوت دی هغې کې تاسو پوټینشل ګورئ هغې مخکې تللی شي په ایجوکیشن کې یا چې کله موږ د ساینس د ټیکنالوژي خبره کوو ځکه چې بیا موږ بل طرف ته داسې ډېر ځوانان هم ګورو چې هغې دلته کې ډیسارډ شي په څه وجه باندې هغوی بهر لاړ شي او بیا هلته کې خپل ژوند شروع کړي تاسو څه ګڼئ څونه ریشو ده
د داسې ځوانانو چې هغه دلته اوسېدل نه غواړي بهر تلل غواړي یا څونه داسې ځوانان دي چې هغوی واقعي کار کوي واقعي سټډي کوي او واقعي ډېر څه کول غواړي د سوسایټي دپاره ما خیال هر ځوان به دا غواړي او هر ځوان کې چې دی نو پوټنشل شته لکه دا ویل چې زه کله پریویسلی مونږ په د ماشومانو باندې کار کولو کم چې هیرینګ امپیرډ دي نو ما هلته یو خبره واورېده یو ډېر های لیول استاد و هغه ویل چې کم چې نالایک سټوډنټس یا کم ویک سټوډنټس نو مونږ دې سره اتفاق نه لرو لکه یو سټوډنټ ته دا ریټارډډ او یو کین ناٹ سے ایون دا خو وایلیشن اف هیومن رایټس هم دی خو هر سړی کې څه نه څه کوي یو سړی سټډیز کې ښه نه دی هغه به آرټ کې ښه وي بل څه کې به ښه وي خو موږ له ایز ا ټیچرس پکار دي چې موږ هغه سټوډنټ کې هغه شی پوینټ آوټ کړو ما خپل ایجوکیشن کې دا کتلی دلته منټل مایند سیټ دا دی چې بس کمپلینټ نه کیږي او بس یو داسې سیستم وي چې بس استاد هم ایڈجسټ او ټیچرز سټوډنټس هم یو بس کار چلیږي نو دا چینج کېدل یس اٹ از دا پکار دا دی زما سوچ دا دی پکار دا دی چې ماشوم انوویټیو شي یونیورسيټي کې سکول کې هغه داسې نرچر شي چې هغه لیکل خپل کوي هغه خبرې کلاس کې تاسو ګورئ ایون وین آی واز ا سټوډنټ چې کم سړی به کلاس کې څه خبره وکړه هغه خبره به چې کومه د استاد خوښه نه شوه مې بي چې هغه خود هغه خپل اپینین سټوډنټ به ټیکو خو چې د استاد به خوښه نه شوه به وخاندل چې اب وخاندل نور به ورپسې خاندل دینه به د هغه بسو چې به بیا خبره کوله دغه به سیلف ریسپیکټ چې کوم دی نو هغه خراب اباړو خبره نه ډسکریج کېدو اوس زما چې کوم کلاس ته هغه کې آی هیو ټولډ مای سټوډنټس چې دلته کې هر سړی سره پرمیشن دی چې خبره به کوي هر کس اما تو स्टूडेंट हुई कि अगर हम गलत इंग्लिश भी बोलें no I said इंग्लिश तो कभी गलत नहीं हुई this is a language and you learn it so you can speak صحیح وای ټیک وای تاسو چې د کوم خبرې تاسو وکړه تاسو اکټیویټیز شویم دي کیږم لګیا دي بیا ماشاءالله تاسو هغه سوچ هغه رنګ دی کوم تاسو چې سوسایټي کې بینګ ا سوشل ورکر خلک ګوري کنه چې د معاشري یا سوسایټي یو پکچر دا په ذهن کې جوړیږي نو یو سوشل ورکر چې کوم دی هغه خپل ذهن کې یو پکچر جوړ کړي چې په دې ایریاز کې دا ولنریبিলিټیز دي دا کمزوریاں دي په دې باندې کار کول غواړي تاسو په ذهن کې کم داسې پکچر دی او کم ولنریبিলিټیز دي کم پریارټیز بیا تاسو جوړ کړل چې دا زیاته ضروری ده په دې باندې کار وشي ځکه چې نور به هم ځوانانی په کار چې هغه هم په دې کې خپل رول چې کم دی کردار ادا کړي کم داسې سایډز دي یا ډایمنشنز چې په باندې کار کول پکار دي زما سوچ خدا د ټولو کې مخ کې چې کم زمونږه هغه شری مزاري سېنات کې تقریر کړي او د اس کیس چې شوی د ما خیال سره هراسمنت کیس او هغه نه بعد موټر وے کیس نه بعد هغه وی ذهنیت بدلې نو زما سوچ دا دی چې ټولو کې ډېر امپورټنت دا دی چې دا ذهنیت بدل کړي صحیح د مور پلار دا ذهنیت چې لور له تعلیم نه ورکو دا ذهنیت بدل کړي د وړو دا ذهنیت چې وای حکومت به موږ له نوکری راکړي یا دا ذهنیت بدل کړي دا ذهنیت چې خزه زمونږ نه ډاون دی موږ ته اوچت یو یا سړی ډاون دی خزه اوچت دی دا ذهنیت بدل کړي او یو انکلوسیو معاشره د لپاره نو د دې لپاره پلانې کار چې کوم دی هغه د ذهنیت بدلول ذهنیت پر یو ښه اپورچونټی دی کنه اوس ډېر خلک ګوري چې زموږ سوسایټي موږ خلک تاسو درې څلور ډیفرنٹ پوینټس یاد کړه په دې کې زموږ د سوسایټي څه رول کې دی شي لکه کم خلک چې موږ ګوري ذهنیت څه د دیو هغه پازیټیو دغه پکې څه پراته دي چې تاسو هغه چې او د ښکاره شنو د سوسایټي به کنوینس شي څنګه تاسو سوال باندې پوه نه زه دا وایم چې تاسو څنګه د نارینو د زنانو د تعلیم خبره وکړه د ډیفرنٹ د کمپیوټر یا مطلب د نارینو د ډامیننس چې کوم وایي یاره بس کوي نو موږ یو کنه جی نو تاسو په خیال نیم په نیمه آبادی خو بهر کیږي کنه نو صدې کې صدا سي پازیټیو خبرې چې هغه لکه خبر خو پازیټیو ده خو زه بیا هم د ډسکشن لپاره فار د سیک اف ډسکشن صدا سي خبرې تاسو ګورئ چې هغه دیو فالو کی نو د سوسایټي به سره چینج شي لکه سولوشن یې سره ګورئ جی لکه دا ویل چې نیمه بار کېږي دا سوال باندې زه پوه نه شوم لکه انکلوسیویټي خو د کنه افټر اول لکه اوس هم خو آی تھنک ویمن آر 60% یا 52% 52% نو دس مینز دیٹ دے آر مور دین یو نو د مین سو وی کینوټ سی چې هغه نیم ګوره when I tell when زه چې کله دا خبره کوم کنه چې امپاورمنت ته یا څه دی نو زما ملګری ډېره ښه خبره کوي هغه وایي چې تاسو فیمینزم وایې نو د فیمینزم دا مطلب نه دی چې هیټریډ فار مین صحیح
फेमिनिज्म मतलब د इक्वालिटी, इक्वालिटी अफ वुमेन एंड इक्वालिटी अफ मैन, यू नो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. د هر کس دا مطلب نه دی چې یا د سړونو نفرت هغه صبر ته وي هغه ته misoandry. This is not misoandry basically. Like د سړونو نفرت نه دی, it means that we are all equal and this is inclusivity. صحیح. هغه equality د education په حواله باندې دا, هغه د health په حواله باندې دا, هغه تک ذهني ازادي دا, لکه ذهني ازادي کې زه چې زما چې سونه سوچ ته فکر دی چې که فرض کا د غیر رشتہ کېږي دغه نه چې د لک نه تاسو ته داسې جن نه تاسو دغه سي په خاندان کې په فیملی کې دغه په وراثت کې چې کومه سره سي عام ته شریعت هم ویلي دی په کار د چغه هغه ته ملوشي خدارت و بلال چې کله موږ د سوسایټي خبرو کو, د یوت خبرو کو, د ایجوکیشن خبرو کو, د ماشومان خبرو کو, نو په دې کې د مور پلار د تربیت څومره غټ اثر دی. یو د مور پلار او بیا د مور پلار نه پس چې کله موږ استادانو ته ګورو, د استادانو کردار ته ګورو, نو دغه په کې سونه کردار دی. جی د مور پلار کردار خو انتهایی اهم دی, ځکه چې ماشوم شروع کې پیدا شي او بیس هغه جوړي, او بیا د استاد کردار خو د دې نه اهم دی. لکه ابراهیم لینکن چې کله خپل ځوی سکول کې داخلول نو هغه دغه ټیچر ته خط لیکلو چې زما ځوی ته دا خبره وخایا, هغه ته دا وخایا چې به ته عزت کې کتب لیټم کې دی شي, دام کې دی شي, هر څه کې دی شي, ته فعل کې دیم شي دا. نو د استاد خو لکه نیمه ورځ ماشوم استاد سره تیری, نیمه چې کوم دا خپل کور سره تیری, نو ما خیال چې د دوانو ایکوال رول دی او ډیر امپورټنت دی. لکه دا نیګلیجبل نه دی, موږ دا نشو ویل چې د یو رول نه دی پلی کول پکار یا د بل, اور پیرنټس لا پکار دي چې پلی کی. ما دا فیل کړی دي چې پیرنټس شاید هغه خپل رول ډیر ښه طریقې سره نه پلی کوي, ډیر پیرنټس. صحیح. بل دا بلال چې ارسلان سره بم تاسو نو هغه بم تاسو کول غواړي, خو یو بل شي زما په ذهن کې راځي. تاسو وختي خبرو وکړل چې ځنې ماشومان داسې وي یا ځنې الګان ځنې کې داسې وي چې دغه ذهن ایجوکیشن طرف ته وي, ځنې داسې وي چې د ایجوکیشن طرف ته نه دی. هغه یو ډېر ښه پینټر جوړی دی شي, آرټست جوړی دی شي, مختلف نور فیلډز چې هغه ته تللی شي. خو بیا دلته کې زمونږ د مشرانو یا د پیرنټس چې کوم یو منټالیټي دا یا کوم سوچ دی یا زمونږ چې کوم یو رویه ده چې زه خپل زما چې کوم سوچ ته په خپل بچي باندې زه پوس کوم چې نه ته به ډاکټر جوړېږي, ته به انجینر جوړېږي, ته به پایلټ جوړېږي, دې نه علاوه ستاسو نه دی جوړېدل. دغه باره کې څه وایي که دې وخت کې بېشماره زموږ مشران ناست دي او کیدای شي ستاسو ینګ یې ستاسو دا خبره هغې باندې اثر وکړي, اثر پې برې باسي چې نه خپل بچي چې کوم دي هغه موږ په کوم طریقه باندې ګایډ کولی شو. جی فوج کې یو بریګیډیر و, پاړه چنار کې زما یې سره ملاقات و, نو شپې روټۍ باندې موږ ډېر لیټ ناستو, تقریبا 12 بجې نه بعد ټایم و. نو هغه ته ما ویل ستاسو بچي, هغه ما ته زما 2 بچي دي, د یو فوج سره شوق دی, نو هغه ما کریډ کالج ته لګلې دی, د بل کوکینګ سره شوق دی, هغه زه به شیف جوړېږم. ډېر ښه. نو دا څومره ان یوزول, لکه اوس د فوج کې کوک لایک خلک خوارو هغه کوي نه. نو سروزه مخکې کینیډا نه زما یو فرند راغلی, یو واده باندې زه هغه سره ملو شوم. هغه ما ته وی چې زما هلته چې کوم کینیډا کې د ملګرو بچي دي هغې سوشل ورک کوي, او سوشل ورک دا کوي چې هغې هسپتال کې د خلکو ګاډي پارک کوي, مریض راشي یا څه وشي نو دی ته وایي ستاسو ګاډي به مونږ پارک کړو. وایي زما بچي دلته پاکستان کې شروع کړو, نو خلکو ورته وایي چې ګوره ډرایور جوړ شوی. نو ویلو مطلب دی چې سپیس ورکول پکار دی. معاشرې دې کې معاشرې لم پکار دي چې هغه د کم بچي په پیرنټس باندې بوج نه اچوي. لکه هغه ته دا نه وي چې ګوره زما د فلاني زوی خو ډاکټر شو, استاد زوی خو ونه شو, هغه پیرنټس دپاره هم دا نه ده. او والدین لم پکار دي چې هغه بل سړي ته نه ګوري, دغه دپاره د خپل بچي اهمیت پکار دی چې بھئی زما د بچي چویس څه دی. چې ته یې په زبردستۍ باندې ډاکټر جوړ کړې, هغه یو ښه ډاکټر نه وي, بد ډاکټر وي, نو وای ناټ چې هغه جوړ شي چې کوم هغه غواړي کې هغه محنت هم کوي. بالکل. زه تاسو ته خپل مثال درکم, ما باندې پیرنټس زور نه وچولی چې یا ته انګلیش طرف ته ولې ځې. عموما تاسو به کتلي زه چې ما چې کله ایم انګلیش شروع کړو نو زما مور ته چا خلکو وویل چې دا به صحیح خو ټیچر به شي, استاد به شي. زما مور ورته وویل چې هغه خو ډېره غټه مرتبه ده هغه. نو اوس زما 23 ایج او د 23 سال کې زه د یو سرکاري یونیورسټي لکه لیکچرر او د نه علاوه د دومره هرڅ, نو که دا چېرته زه د خپل د خوښې فیلډ کې نه وم, ډېره ګرانه وه چې زه نن ستاسو مخې ته ناست وم, ما دا هر څه نن کړی وی. بالکل. بل یو فیورټ سیس چې کله ستا پروفیشن جوړ شي نو بیا هغه انسان له خوند انجوای کول. ما به چې کله څه کتاب میلاو شو, څه ناول به و, څه لیټرري ورک به و, نو ما به یقینو کې ما به انجوای کول
ټول وسم زه انجوای کوم هغه که د دې مقابله کې ما چېرته میډیکل فیلډ ته تلم یا څه میتھس یا څه سټیټسټکس ایون د HEC اصول دی د کې د نیم سبجیکټس چې کوم دي پهلني څلور سیمسټرو کې تاسو ادر دین یور کورس وایي نو هغه کې موږ د سټیټسټکس او اکنامکس او داسې زونه یقینو کې چې اړو بجمنګ سټډي موږ به انجوای کول نه موږ به سر د پاسه تیر شو حالانکه دیٹ واز ا تھنگ چې وی هډ ټو ډو خو کوم چې زموږ خپل فیلډ نو هغه به موږ سره مقابله نشو کولای چې څوک چې کم طرف ته ټریل وي کم طرف ته لګوي دا لګ هغه ذهني رجحان هغه طرف ته سوي نو هغه فیلډ هغه ډېر څه ورکولی شي. جی بالکل. تاسو بلال خبره کوله د دې مخکې سات کې تاسو د کریټیوټي ذکر هم وکړو تخلیقي زما په خیال په هغه ځای کې هم د ځوانانو په ذهن مانی یا په فکر مانی یا په ګرومو مانی فل سټاپ ولګي چې څنګه تاسو ویل چې موږ ته داسې بیریرز راوړو چې ار ډسکریج شي تاسو په خیال کریټیوټي لپاره انوایرنمنت څنګه پکار دی او کبل فرض کپه دي کې ابسټیکل جوړیږي نو دا موږ څنګه لري کولی شو تاسو په خپل ټیچر هم یې او تاسو په خپل یوث اکټیویسټ هم یې تاسو ځوانان هم ګوري خپل غیر چاپیره او تاسو ټیچ کوی هم نو دې دوه تجربه پرانا کې راته خبر وکړي. ګورې جی زه خپل سټوډنټس اکثر یو خبره کوم زه یې ته وایم ډونټ think that someone else will help you. anyone who has to help you it is you. نو یو کریټ انوایرنمنت فار یور سیلف ځان لپاره خپل ماحول کریټ کا او ته چې خپل کم یو نو ته چې کله یو کار کې ډېر زړه ولګې کنه and you start working دا کم چې انوایرنمنت ته کنه دا اتوماتیکلی ستا فرند شي and it starts supporting you. ته به سوچ هم نه څنګه تاسو ته ما وې چې زما یو شوق چې I want to help the people in education او کاپی به ورکوم پنسل به ورکوم ما به سوچ هم نه چې زه به سرکاري یونیورسټیانو کې MOU ساين کوم او زه به اداره رجسټر کوم او زه به انټرنیشنلی لکه چاینیز امبیسډر چې کوم فارمر امبیسډر او به زموږ ارګنایزیشن سره واتس اپ باندې او خپل به دغه انټریکشن کېدو صحیح هغه he himself said چې I trust this organization. this was an honor for us. بالکل دا یو ډېره غټه خبره لکه ایران والا چې کوم خلک دي هغه موږ سره باقاعده اون بورډ وي باقي ملکونو والا انټرنیشنلی نو ما کله سوچ هم نو خو I created this environment. My team who was we were like-minded people. They created this environment and this is how we reached this. بلال داسې چې جی تاسو خبرو تاسو خو جی لکه څنګه تاسو د کریټیوټي ذکر کوو د ستړل بل پښتون هم راځي تاسو خو په دې سایډ باندې په مختلف ځایونو کې خپل کارونه هم کړل د فاټا کې هم تاسو سب زما خیال له بل ریسرچ ریلیټډ هم تاسو سب د اکټیویټیز کړل اساس داسې خاص خبرې اترې وي او اګي داغه نه رسو سوچ سوجي ریسرچ خو زه اوس لګیا یم باقاعده زما کوشش دی چې کوم غریبانان خلک دي هغه ریسرچ نشي افورډ کولای نو مونږ داسې باډي جوړ کوو او مونږ هغه ته باقاعده خپل طرف نه چیریټي ورکو او دا غي چې کوم ریسرچ اکټیویټي دا غو سپانسر کوو ځکه چې کله یو غریب سړی ته موقع ملاو شي نو هغه ډېر لکه خ ریسرچ دی په کم لیول باندې تاسو مونږ کوشش دی چې مونږ هاي لیول باندې هغه سره وکړو لایک نېشنل لیول باندې انټرنیشنلی شاید اوس مونږ ته کول ډېر ډیفیکلټ وي ځکه چې هغه کې ډېر هاي لیول فندز انوالو کیږي بیا هغه کې سکیورټي ایشوز او اینه هټ کې سټاف ریکروټمنٹ نو شاید هغه موږ د پاره کول لګ ګران ما مطلب اکیډمیک لیول لکه دیو ام فل لیول مانی یا مطلب نو هایر لیول چې راشي نو دیٹ از کولډ ام فل یا پی ایچ ډی کنه ایون ک بی ایس سټوډنټ وی هغه کې ټیلنٹ وی and he wants to do research نو we will support him لکه اوس موږ سره سټوډنټس وکتل د پیښور ډېر ښه سټوډنټس هغه په وا یونیورسيټي کې خپل پیپرز پریزنټ کړل د بی ایس سټوډنټس دي لا فارغ شوم نه دي بل ایگزام او بلال په دې کې تاسو صرف نارینه یا هلکان چې کوم دي میل هغه طرف ته زیات تاسو توجه وي یا د کې فیمیل سره هم تاسو فیمیل هم سپورټ کوي او ایکولی هغه ساته ګورې جی وی آر ا genderless organization and we are a genderless team. We don't know anyone by their gender. We know them by their intellectual capability. And sometimes even if we become gender biased we are inclined towards women because we have a quota for them. مونږ غي د پر سکولرشپ کې کوټه یې خدا باقي هر څه کې ډېر ښه درته بلال زمونږ چې کله خبره کو د خپل ملک د وطن دلته کې بشمار مسلې دي ارزه کې وي زموږ ملک هم دي ځکه چې زموږ ملک چې کوم دی نو هغه ترقی یافته نه دی ترقی پذیر دی اوس موږ ترقی کو غربت هم نه دلته کې مسلې هم دلته کې دي خو څنګه چې وختي تاسو خبر وکړله چې بشمار دلته کې ځوانان داسې دي چې هغه حکومت طرف ته ګوري چې نه ماته بدلته نه جاب ملاويږي ماته دلته نه سپورټ ملاويږي ماته داشه من کوم هغه یو سیس دی چې هغه موږ په ځوانانو کې الکانو جنکو کې راولو چې هغه تاسو په شان نه صرف خپل ځان ساتي نه صرف انفرادي سوچ کې بلکې اجتماعي توګه باندې هم
سوشل ورکر جوړېدی شي دې طرفونو ته راتلی شي د خپل ځان هم هیلپ کولی شي خپل فیملی سپورټ کولی شي او نور هم د سوسایټي دپاره ښه کارونه کولی شي په دې حواله باندې تاسو څه کار کوئ یا ته سټوډنټ ته په لیکچر کې یا پریکټیکلی په دې باندې تاسو څه هلې ځلې کړي دي کوشش کوو موږ په دې باندې کار خو کوو د دې ریمیډي دا ده چې دا موږ چې کوم مارکس والا شی شروع کړی دی کنه چې نمبر آئے اور یہ دا شی ختم کو اور بیا هغه د پر دا چې بھئی اگر پڑھوगे نہیں تو جاب نہیں ملے گی ہاں دا چې کوم کلیشیز ایجوکیشن صرف د جاب د لپاره موږ دی واخلو نو دا غنه او بیا یوت لخپلم پکار دی چې خپل وګوري چې بھئی آئی هاف دیز ټیلنټس اینڈ واٹ کین آئی ډو هاو کین آئی هیلپ د پیپل نو آئی تھنک چې اٹ از لائک اٹ از ډیفیکلٹ بٹ اٹ از ناٹ امپوسیبل صحیح او د پلانټیشن په حواله باندې هم تاسو سو مونږ چې پلانټیشن باندې بالکل انیشلی چې کله مونږ ډرایو سٹارټ کو نو هغه خو مونږ خپل طرف نه هر سړی بوټي ډونیټ کړل مونږ سره 10,000 بوټي ولګول ها ډیر دا کوم ځای کې تاسو لګول دا مونږ په پېښور کې اور دین علاوه د فاټا سایټس ته مونږ ولګول دین علاوه به امپورټنٹ چې کوم مونږ دا ریسنٹ افټر کورونا شروع کو نو دا د کورونا نه بعد شاید فرست فزیکل ایکټیویټي و چې کم کې چائنیز ایمبیسی شرکت کړو نو چې چائنیز ایمبیسی دا پلان وکړو نو دے سینٹ اس 22,000 ټریز صحیح اور هغه آئی کال them trees like not small plants هغه هایټ کې اور هغه کوالټي والا هغه موږ ته راولېږل اور هغه موږ په پوره KPK کې ولګول هغه موږ داسې ځایونو کې ولګول چې د کم باد کې مینټین کیدی شي البته مالی خیال کې کېرم بیا کول غواړي هغه موږ په یونیورسټیانو کې ولګول پېښور های کورټ کې موږ د دې یو هغه کو بیا ټول چې کوم د کورټس دی کې موږ ولګول اور دین علاوه موږ کمشنر هاوسز کې ولګول ډیفرنٹ موږ کمشنر هاوسز ته باقاعده لاړو کوهاټ ته موږ لاړو وذ سپورټ اف د ګورنمنت اف KP ډیر ښه نو هغه موږ مردان کې موږ وکړل هر دا جاری دي تاسو دې باندې مزید کنه بس مطلب هغه کال د پاره خو موږ کو اوس به موږ د روان کال د مونسون کې دوباره ان شاء الله شروع ٹھیک ده او دې کې تاسو خپل سټوډنټ هم ځان سره انوالو کوئ کنه چې سټوډنټس موږ سره انوالو وي خامخا چې لکه اوس کوم یونیورسيټي کې لګاو نو هغه خامخا سټوډنټس ار ا پارت اف اٹ صحیح دین علاوه کوم چرته بل چرته زونو وی ټیک سټوډنټس اور آی کې امپورټنٹ خدا دې چې موږ یې کې دا اویرنس راولو چې بھئی یو ټریټ پلانټس ایز یو نو لیوینګ ارګانایزم بالکل او پلانټیشن چې ډیر زیات امپورټنٹ دی ټول لپاره جی تاسو جی خبره خو تاسو په ډیره هلي ځلي شوم دي کیږم مخکې ما پوښتنه دغه ریلیټډ و دغه تقریبا و تاسو بینګ یوت اکټیویسټ او تاسو دومره ایکسپیرینس پاتې شوی اخیره پوښتنه جی او ډیر زبردست تاسو مخکې ټارګټ سری چې تاسو ځان ته دا کړلی او داسې ټارګټ چې کوم دي ځوانان چې موږ ګورو دغه پکار چې دی پرانا کې هغه خپل ټارګټ جوړ کړي صدا سي امپریسیو دغه د دې کتونکو لپاره کې دی شي جی I don't know زما چوس I don't know whether I should say it did early دی یا نه خو زما کوشش ته چې زه یونیورسيټي شروع کوم زما کوشش ته چې زه یو یونیورسيټي شروع کوم چې کم کې موږ غریب خلکو ته هایر ایجوکیشن باندې فری تعلیم ورکړو ځکه چې کم لکه ما خپل طرف نه موږ ډېر کوشش وکړو چې دا کومه خو د خو زموږ یونیورسيټیانې دي ټولې دې کې موږ دغه چینج او دغه خو sometimes you have a very small voice maybe صحیح هغه دومره افیکټیو نه نو هغه د پاره خو it's our زمونږ I don't know whether at this time we would be in a position or not یعنی زما په خیال د پنسل نو شروع شوی دا او تاسو وایي چې داسې د لوړ پوهنتون طرف ته خبره دي تاسو دراتک ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مهرباني او بیا هم تاسو سره ډیسکشن کیږي thank you so much for being with us ډیره زیاته مننه تاسو هم تاسو خبرونه وکړه تاسو شریک شامل شوي زموږ خبرونه کې زموږ بلال سیټي موجود وي او زموږ خبرونه وخت هم پای ته رسي په لوی اعلان سپارو پتلو تلو کې به تاسو یو خوږ आवाज اورئ دغه نه پس پښتو کې خبرونه لري بیا هندکو کې خبرونه لري د الله پامان